د فلسطین په ځمکه اور دی ربه، اخ فریادونه دي او شور دی ربه، په هر طرف ته ظلم زور دی ربه، هر یو بچی په لوګي تور دی ربه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مشتو سه ټولې په علم شدو چې د فلسطین او د اسرائیل په میون شي چې کوم ټینشن جوړ شو ده ټولې دنیا ته پته دو او هغه شی جو کې تو لګیا ده یا مسلسل لګیا ده او په هغه څه بندش نرسي نه بین الاقوامي دنیا سره غرض پوي نه اقوام متحده سره غرض پوي نه سګ غرض پوي او مطلب دا چې روزانه په بنیاد باندې بچیون یا شهیدون کېږي، ښځینه شهیدون کېږي، بوډاګون ځوانان هر قسم خلک پسې تباه کېږي لګیا دي او مړېږي پسې شهیدون کېږي، ملک تباه شه نقصانونه وشل او د هغې حوالې سره چونکې دغه خبره از د خلک نه ویره یا د میش داسې جذبتي نمونه مخلوقي که نه چې اول ځل شي خبره چړاو شي بس به میش وی چې دا خو کفر او اسلام سره وچېدله او مطلب دا چې هر قسم جذبات مظاهره می جو کو خو از د جنگ تقریبا 4.5 مهینه ته ټیم ورلاند شه یا به په دا باندې وښتای تقریبا خو ډېر ټیم یې شو ایسا غ د میش خلک وره پوره د میش جذبات مدم کېشي ډیلا کېشي اخر به د جذبات ورک یا شي خو د جنگ دغه سه چالو ده. بابر صاحب ویل چې زه دغه خلک ته یو ځل بیا وریو دا اونده چې میشتو سه خوایند وړینه دیره په یو وطن شه په تکلیف وخته دي لیاس یا په تکلیف دي میش په وطن شه چونکې ډېر داسې حالات شته خو لکه هغه داسې دي کنه چې هغه ډېر زیات نن سبا په تکلیف دي او دغه حواله سره بابر صاحب بس ټکی لیکلی دي. څنګه بابر صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شکر رسول صاحب مو دا یوه غټه ذمهواري وګڼله چې الله رب العزت چې دا کوم فن مو تر بخښله ده دغه به دا حق جوړېږي که مو نیره وس نه رسېږي دغه خلکې سره دغه خپلې فلسطین خویندې سره د پورنې سره لکه دا کوم تکلیفات سره چې دی مخامخ دي خو دغه وس مې ورسېږي دا زه هر مسلمان ته دا سوال کوم چې الله رب العزت په سوال باندې روزي کېږي یا و دا د نوې چې دا مو سوال دا رد کېږي نه الله پاک قبلوي خو زه ویم چې که نه رانه یا د اوګونې چې کومې دي دا پسې کوي دا کوم چې مړه دي کوم چې هغه دي دغه دپاره نفلي ناپچار دي د اوګونې د خدای پاک نه غوښتنه وکړه چې پروردګاره دغه خلکو ته هدایت وکړه او که هدایت یې نه وته کړه پروردګاره په خپلې شی داسې وخته کړه چې دنیا ګوته په خوله ورته ونسي. بیا مو سوچ وکړو چې مو ویل چې پروردګاره ته یې مو نه پوښتنه کوې ده ځکه چې یوه خبره مخشه شوې وه چې د یوسف علیه السلام چې کله خرڅېده په یوه بازار شي نو په هغه شی به یوه ښځه وه بیا هغه سودو ته راغلې وه بیا چا پوښتنه ونه وکړه چې بیا ته څه شی کوې چې ته راغلې تو نه څه شی دی وی چې یاره ما یوه ستن راوړي په کیر شی مې وا مه وځي که په دا باندې چېرې دی رکوع خوشا و که نه الله پاک ته خو زه بیا دا ویلی شم چې مو دا واس و خو بیا مو ونه خستی مو دا واسطه چې زه دا د نظم په شکل شي زه دا پیغام مسلمان ته ورکوم چې دغه یوه غټه خبره وګڼي و که نه راواسې نه یا چې دا وګونې خو ورته کوي. داسې یو نظم ده چې وړیکه غوندې چې جنگ مې راغلی په وطن دی جنگ مې راغلی په وطن دی سر مې تړلی په کفن دی د سرو بارودو برړنجې دي زخمي زخمي هر یو بدن دی د فلسطین په ځمکه اور دی ربه اخ فریادونه دي او شور دی ربه په هر طرف ته ظلم زور دی ربه هر یو بچی په لوګي تور دی ربه د کربلا جوړ شو میدان خالقه غزا شوه ټوله قبرستان خالقه په سترګو نه ویني اسمان خالقه ولې و د دې مسلمان خالقه د فلسطین په خویندو ننګ پکار دی په خپله وینه کې غورځنګ پکار دی نن په میدان د تورو شړنګ پکار دی د اسرائیلو سره جنگ پکار دی په سپین بدن یې فرهارونه ګوره په لوګي تور یې سپین مخونه ګوره د لوټې لوټې جوماتونه ګوره له شونو ډک اسپتالونه ګوره نن یې په غم ځمکه اسمان ژاړي لارې کوڅې هم بیابان ژاړي
کاڼي او غرونه ریګستان ژاړي، پاس په هوا باندې مرغان ژاړي. د لوږې تندې یتیمان پراته دي، زخمی زخمی په بیابان پراته دي، په اور سېزلي ماشومان پراته دي، ډېر بې کفنه شهیدان پراته دي. بابره ګل غوندې بچي ژاړي، بابره ګل غوندې بچي ژاړي، خپله خورګۍ خپله ادې غواړي، نه یې په کور کې سربرا پاتې شو، نه یې ادې نه یې بابا پاتې شو. ډېره مننه. صحیح، جزاک الله، مهرباني.